یو مسلمان بلکې یو انسان هم دا بهانه د الله جل شانه په حضور کې نشي کولی چې ما ته څوک راغلی نو موږ او تاسو وینو په دې دنیا کې د هدایت او د اصلاح مواقع هر طرف ته چې دی هغه موجود دی. هغه د مساجدو په شکل کې، هغه د دعوت او تبلیغ په شکل کې، هغه د درس او تدریس د مدارسو په شکل کې، هغه د مختلفو ځایونو کې مختلفو حلقو کې د درس قرآن په شکل کې، د درس حدیث په شکل کې، د خانقاګانو په شکل کې، هغه په زرګونو صورتونو کې چې د هدایت او د اصلاح او د قرآن کریم د زده کړې مواقع هر طرف ته موږ ته موجود وي. سورة المائدہ آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا يبین لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. دین مخکی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ دا عقد دا وعدی دا پاسداری پا زمن کی دا او فرمائل چی دا عقد او دا وعدی دا پاسداری حکم صرف تاسو تا ندا بلکہ تاسو نا مخکی چی کم قومنا تیر شوی دی هغوی ته هم د دې خبرې حکم و چې تاسو خپلې وعدې سرته رسوئ. په دغه سلسله کې د یهودو نصاراو د عهد شکنی د وعده خلافۍ ذکر الله جل شانه فرمایل او د هغې په نتیجه کې په هغوی باندې کوم عذابونه رالل د هغې ذکر الله جل شانه تفصیل سره وفرمایل. او د نصاراو چې کوم عهد شکنی او وعده خلافی او د الله د احکامونه د اعراض چې کوم عذاب په هغوی باندې رالل په خپل منځ کې د نفرت او په خپل منځ کې د فرقه بندۍ په شکل کې چې په دریو ډلو کې هغوی تقسیم شو او بیا د دې یهودیانو او د نصارو دواړو یو مشترکه بیماری وه هغه دا چې دوی په خپل آبا او اجداد باندې فخر کو او صرف د هغوی په نسب او په خپل حسب و نسب باندې به فخر کو او د مغه د حسب او د نسب په بنیاد باندې دوی وی چې مونږه نحن ابناء الله واحباؤه مونږه نعوذ بالله د الله جل شانه نازولی زامن او دغه مقربین یو مونږ ته عذاب چې دی هغه نشي ملاوي دي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى جنت ته يهودي او عیسائی نه غیر بل څوک نشي داخلي دي او په خپل آبا او اجداد باندې د دوی دومره فخر او چې دوی وی چې موږ نه سوا بل څوک جنت ته داخلي دي هم نشي. حالانکه د هر انسان عمل د لارې ملوي او هر انسان د خپل عمل مطابق چې د هغه سره حساب او کتاب کیدونکي وي او یو انسان په خپل عمل هغه بد وي عقیده ټیک نه وي عمل ټیک نه وي اگر چې د آبا او اجداد د حسب او نسب په اعتبار سره که هر څومره اوچت
درجه حسب او نسب وي خو تر څو پورې چې د خپل عمل صحیح نه وي هغه د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې مقام او مرتبه نشي حاصلوي. الله رب العالمین واضح اعلان فرمایلی دی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پتا سو کې د عزت خاون هغه خلق دی چې پچا کې تقوا زیاتی. نو د الله تبارک وتعالى ذات چې دی دغه په نسبت باندې د انسانانو اعمال باندې د هغوی په اخلاق باندې د هغوی په عقاید باندې د الله تبارک وتعالى نظر وي. نو لہذا د يهود او نصارا دوونو ته د دې سوچ او د باطل فکر دا جواب ملو شو چې کچره تاسو د الله جل شانه دومره مقربین یې نو بیا تاسو ته عذابونه وړي درکې قسم عذابونه په تاسو رااله شکلونه تاسو مسخ شو زمکه تاسو باندې اوچت کړي شو غر په تاسو باندې راوچت کړي شو او شادوغان تاسو نه جوړ کړي شو قسم عذابونه بیا تاسو ته وړي درکړي شو. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو د عام انسانانو په شانتي انسانانی او بادشاہت صرف او صرف د الله تبارک وتعالى ذات دی په اسمانونو او پزماکه کې. نه چې کوم آیت مبارکه دی آیت نمبر 19 پدې کې الله جل شانه د هغه واقعي ذکر فرمایلی دی چې کله مدینه منوره کې د يهودو د طرفنا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عداوت او بغض او حسد خپل عروج ته ورسېدو. نو په دغه موقع باندې یو صحابي رسول دغه يهودو ته فرمای چې ګوره تاسو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ښه پیژنئ چې څرنګه تاسو خپل ځامن پیژنئ او د په صداقت او د په حقانیت باندې تاسو یقین دی او تاسو به د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تشریف او رینه مخکې به تاسو دی عیسایانو ته او نورو کفارو ته به تاسو وی چې په دې مدینه منوره کې د دې په خوا کې مونږه د دې لپاره ژوند کوو چې دې مدینه منورې ته یو نبی آخر الزمان راتون کې دی او داغي ټول نخې نخانی زمون په تورات کې موجود دي او چې کله دا آخري پیغمبر دنیا ته تشریف وروړي نو د په اقتدا کې به مونږه ستاسو خلاف جهاد کو او مونږ هغه سره یو ځای کیږو داغه د پاره به ملاتړ جوړیږو داغه سره به معاونت تعاون وکړو او د ټولو باطل خلکو سره به مونږه جنگ کو. او چې کله دا پیغمبر تاسو ته راغلی دی نو تاسو اوس دې سره حسد ولې کوئ تاسو د سره بغض ولې کوئ تاسو د خلاف سازشونه مکر و فریب ولې کوئ. نو په دې وخت کې دغه يهودو دا جواب ورکړه چې مونږ ته هیڅ قسمه بشارت د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې نه راغلی صفا دروغ وي. نو الله رب کائنات په دې آیت مبارکه کې داغه جواب فرمایل یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا زمو پیغمبر صد پر راغلی یبین لكم چې بیان کوي تاسو ته علی فتره من الرسل د مسائل په وخت هغه وخت چې کوم په کوم وخت کې د رسولانو سلسله منقطع شوی و د هغه وخت د انبیای کرامو چې کوم تشریف اوري سلسله بند شوی و د هغه وخت هغه تاسو ته بیانې څه لپاره بیانې ان تقولوا ما جاءنا د دې لپاره چې تاسو سبا دا خبرونه کوي چې نه راغلي مونږ ته من بشیرین سوق زیر راکون کی ولا نذیر او سوق يرون کی فقد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بشیر زیر ورکون کی و نذیر او يرون کی. نو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایل چې تاسو د پاره د اتمام حجت د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
تشریف راوړی دی. ځکه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې تقریبا 1100 سال نه زیات فاصله وا. خو دې په منځ کې به انبیاء کرام د پیغمبرانو سلسله جاری وا. او بیا د حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام او زمونږ استاد خوږ پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په منځ کې تقریبا د 600 سال فاصله وا. په دغه 600 سال کې هیڅ یو پیغمبر په دې منځ کې هغه تشریف نه وروړي. نو لہذا چې کله دې ته زمانه فترت وي، یعنی په دغه دورانیه کې هیڅ پیغمبر دنیا ته تشریف نه وروړي، نو د خلقو عقاید، د خلقو اخلاق او د هغوی معاملات او د هغوی هغه زندگی هغه دې حد ته ورسېدو چې د انسانانو نه درنده جوړ شو. او هغه خانه کعبه چې کوم رب کائنات هدل للعالمین د ټول عالمونو د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړو، هغه کې 360 بوتان پراته دي. او دومره د جهالت انتها ده چې بهر شراب او زنا او بدکاریان کوي او پاغي باندې نه شرمېږي. او چې کله بیت الله ته راځي د خانه کعبه طواف کوي نو بالکل بے حجاب او بے لباس شي او لباس وګرځي، بالکل چې هغه بغیر د لباس نه د بیت الله طواف کوي چې په دې جامو کې مونږه ګناه کړی دا، لہذا په دغه جامو کې مونږه طواف نشو کولی، دا مناسب نه ګڼو. نو چې دا مناسب نه ګڼي نو سره د ګناه کوي ولی. نو به هر حال په خپل لاسونو باندې د خپل لخت جګر خپل لونه هغه زنده درګور کول، هغه خول او دغه سي په وړو وړو خبرو باندې عداوتونه، دشمنیانی، قتل و غارتگیری او د معاشري عزتمن سړی هغه ګڼل چې هغه ټول نه لوی قاتل وي، ټول نه لوی ډاکو وي او ټول نه لوی چې هغه بدمعاش وي، هغه د معاشري عزتمن سړی ګڼل، هغه ټول جهالت په ګناه او په معصیت باندې فخر کول. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي دغه جهالت نه د تاسو وستو د پاره زمانه فطرت چې کم تاسو کې جهالت راوستو، زمانه فترت په تاسو کې چې کم کفر راوستو، زمانه فترت چې کم تاسو اخلاق تباہ و برباد کو، داغي د اصلاح د پاره او بل تاسو د اتمام حجت د پاره چې سبا تاسو د الله رب العالمین په حضور کې دا اونه وای چې موږ تاسو بشیر او نذیر دا نور راغلي. ذکر د اهل کتاب وی خو په حقیقت کې مونږ او تاسو ته قیامت پر راتلونکي مسلمانانو ته یو دعوت فکر دی چې هر مسلمان ته الله رب العالمین خپل کلام او د خپل د کلام زده کوونکي، د خپل د کلام د زده کړې د پاره موقع او د خپل عبادت د پاره مواقع الله رب العالمین چې هغه هر مسلمان ته ورکوي. یو مسلمان بلکې یو انسان هم دا بهانه د الله جل شانه په حضور کې نشي کولی چې ما ته څوک راغلی نو. موږ او تاسو وینو په دې دنیا کې د هدایت او د اصلاح مواقع هر طرف ته چې هغه موجود دي. هغه د مساجدو په شکل کې، هغه د دعوت او تبلیغ په شکل کې، هغه د درس او تدریس د مدارس په شکل کې، هغه د مختلفو ځایونو کې، مختلفو حلقو کې د درس قرآن په شکل کې، د درس حدیث په شکل کې، د خانقاګانو په شکل کې، هغه په زرګونو صورتونو کې چې د هدایت او د اصلاح او د قرآن کریم د زده کړې مواقع هر طرف ته مونږ ته موجود وي. او د هر محلي په خوا کې مساجد، په جمعاتونو کې وضوخاني، اوبو، د ټول ضرورت، د ټول سہولیات چې د مسلمانانو ته مهیا وي. چاته هم دا موقع نشته چې یو سړی خپل مونځ پرېږدي او دس پرېږدي، عبادت د الله پرېږدي او د اذان आवाज ووري چې هغه څه عذر پیش کړي او د عذر د وجه چې هغه جمعات ته رانشي، دا کېدی نشي. هغه وجه دا ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. سبا دا اونوي چې بھائی ما ته چا دعوت نو را کړی، ما چې د الله جل شانو طرف نه د منادي د مؤذن आवाज نو اوریدلې، ما خواږه جمعات نو، ما خوا کې د اودس د پاره وبنوي، ما ته چا د مانزه فضایل نو بیان کړي، ما ته چا د الله کلام نو را رسولې، دا بهانه هیڅوک نشي کولی. ذکر الله تبارک وتعالى د هغه خلکو ذکر کوي، ذکر د بنی اسرائیل وی، ذکر د اهل کتاب وی، دعوت فکر مونږ او تاسو ته وی
دا احکام او دا آیتونه صرف د هغې دپاره نه دی بلکې الله تبارک وتعالی فرمایي چې سبا تاسو دا ونوئ چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر مونږ ته څوک زیری ورکوونکي یروونکي څوک نو راغلی فقط جاءکم بشیر ونذیر یقینا راغلی تاسو ته زیری ورکوونکي هم راغلی دی او یروونکي هم راغلی دی والله علی کل شیء قدیر الله جل شانه په هر څه باندې قدرت لرونکی دی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك